قرآن کی او قصہ دا سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی خود دعا چل زده کوي چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی؟ بل څوک نشته. زه خو نیم یعنی مونږه خو ټول فراډ دوکه یو کړ. اوس راته دې مرګري وې اتیرا جمعه باندې کم خیال کړي بار چې وته یو ماشومې سملولې او یو بورکا کې ورته جنې ناستا و لیدلې مو ا بورکا کې چې ورته ناستا و دا ماشومې په چل سملولې او هغه بورکا کې ورته جنې نه والک ناست هغه بورکا پس بیا نه راغلی چرته وی ګورا ده کړ بیا دا چل کړي اریان دی تب هم حیرانه کی چې یا الله د دینی دنیا د اصول د پاره مونږ سسکو سس چلونه جوړو. نو د دعا چل زدک. ذکریا علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شل کاله او د بیبي عمر یو اتیا کاله. اوس د شپږ شل کالو په عمر کې دتا په دماغو کې یو سودا پیدا شو چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نرستو هم د دې دین د پاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کیږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما خزه د اتیا کالو بوډای دا کم شی چې د بچی د پیدا کېدو د پاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی. پیغمبرو کا نه اتیا کالو بوډا نه او اتیا بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کوله. شپه ده نیمه شپه تاسو تجربه خو کوي لګا یو لوی نه لوی مشکل کی چې اون خلای لوی نه په دې نیمه شپه نه بعد را پاسه او یو سلور سجده ورته ولګوا او غله غوند نری आवाज ورته وکا خو چې داړه دی وخت کې داسې وی چې بل څوک پکې نه سیوا د غزاد نه بل څوک پکې نه خزه دې پکې نه بچی دې پکې نه کور دې پکې نه مال دې پکې نه دولت دې پکې نه هیڅ نه یو دې زړوي او یو پکې خدای وي تو ورته نری غوند आवाज وکاو سباله ګوره چې سکیږي در سره سباله بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوی خبره ده تجربه شوی نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسې دا او د سیوک مونږ دیوک او څه کوي اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال
رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو ورو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غپ دی تاسو خیال را او ته ما تراشی دي دواره ته وکي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع حال دعا غدا چتنی او زی در پسې وک یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو لتا سو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه بمنو بس زه خدای دا کامیاب کپلانه ته پټوپونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم هر کې دیکھو وګوره هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری که چرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا ته لګنن چلار شي ورته وای زبله کوم ها ته ګوره چې په خخت دیونی کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل وعده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرېخوي په مخ می دوه نو کستا خزه بل خزه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت په خبره پوهیږي ستا خزه ځان سره په کور کې بل خزه نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دیتا سوچ کو ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا رو وندے خدای ته دعا خفیہ مانا پٹا اس سوئی پا دعا کی سوئی قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی مم زاڑنی سر مم سپین شو گیرا مم سپین شوا ارث میں ختم طول قوا میں ختم ارث لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا دا توتیه تمهید دے د دعا د قبول لپاره ولم اكن توتیه تمهید دے خدای هر څه ختم
خو یو مهربانی دی دا چې ولم اکم بدعائک رب شقیا، یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی. انی وهن العظم، بوډا ما کمزور ما قوا میں ټول ختم دی، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، نا امید کړی دی نه ما. اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امیده مې نه کړې. القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوه. نو دیو سوي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، خدای ززان نرستو یریگم او خزا من بودای دا چې ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي. ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي، د دې خدمت به څوک کوي. تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناستې په ایمان وایي چې مونږ په خپله د دین خدمت نه کړی دی او نه کولو اراده شته، او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناستو خلکو کې شته چې خدای ما نرستو به د اسلام خدمت څوک کوي. شته؟ ها؟ وایه شیخ ناسی ګوګوان یې دا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو څه به وکړ نه. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، خزا مم ګوره بوډه دا اتیا کالو دا بچی نه راوړي. او څوک یا الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهب لي یا الله وبخماتا من لدنك وليا، د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار. وليا معنا یو د دین خدمتگار. اب څه کار کوي؟ يرثني چې هغه زما میراث یوس، ويرث من آل يعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی. هغه څه شو چې پیغمبري میشنو، پیغمبري میشنو چې مونږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې مونږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي. اوس دا دعا چې خدای ته وشوه څه وخت کې په نیمه شپه کې، نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و، خو د خدای دین د پاره و. اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي. اورته څه وایي؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی. اوس
د نیمه ګنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب امراغه جنا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیرا در کوم په یو زوی باندې چې نام به یحیی وی الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم په یحیی نام به اوس مونږ کې چاله کو شو نو مونږ د ډمو نامې خوخو دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوخته نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی نو ما حسین هر یو د وجلو یا ټلویزیون تا ګوري چې لوري وشي نو دمه خوخه کړي دا دمه نامه پکې ما نه څوک پښتنه وکي جزوی مې شوی دی او لور مې شوی دا سنامه پکې دم او زب سنامه ورته خیم او یا به د صحابياتو نامه ورته خیم او یا ابل اشپز مایون وسای شوی سنامه پکې دو مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک اول شهید په اسلام کې سمیه وا اول او شهید څنګه چې اسلام راوړو ټول قنبت خلاف شو نو پنیزو باندې په دې شرمګاه کې والا او داغه نه شهید شو اول شهید په اسلام کې سمیه وا ما پلونو نامی خی عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ پنوسو میں نامی خی دی فاطمہ سکینہ دا اوس بلاو شو په دیم سمیہ نام پزامن میں نامی خی دی یوسف نحن احسن القصص خدای ورته وی یوسف علیہ السلام کیسے تھا خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامک دی یا په باندې د سنما د ډمو نامي دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته نړه خو څه ګندې نو د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو الکه د چا په نامې دی ول د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی خانک او بایک توس نامی نو خمال خر خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه خوښ او خر په ځانم خر نامه دی کړ خانق او بایک څه ته وي خدای دې کور وان نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشم یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وو کم علاج وکړي کم او سپریده زمما خدا شکر دی چې ز شوه او منن شپته کاله مخکې نو تبلیغی میشن راغله زمون کلی ته نو زورته نکره وېستما
چرمان وسې شوی د دعا ورته وکړي او دم په واچو وې نامه په نه دی خي وې د نیکي څه نامه دا ویل سلطان میر وې د پلار څه نامه دا ویل خان میر هغه امیر صاحب پکې ویل چې د نامه شو محمد امیر دا زمانہ ما خو خلکو یې خو محمد امیر کینه دا خانه کو بایک وزم وي عزیزانو اسمان سره لگاو پیدا کړي اسمان سره په خدای قسم نن دې که سبا دې دا ملک د زرغون شاه دې دا ملک قرآنی د دې قوم د لاس د دې قوم او د دې قوم د مشرانو د لاس دا ملک قرآنی یا مارشل لا راځي یا د ملک امریکای او انګريزانو ته بیا والا کیږي د دې نا اهلو د لاس ایو بزرگ وای چې دل کې پپول جل اٹھے دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دزړه داندرې می وای اوس ولې دي د جگر د اور د وجه دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وی دی کور ته د خپل کور د ډیوې نه اور لګېدلې وای په ایمان چې د ټول پاکستان ته اور د قوم د مشرانو نه نه لګېدلې موجوده وخت کې چې څومره مشران د پاکستانی قوم دي د ټول ملک او ټول قوم ته اور د دې مشرانو د لاس لګېدلې کړل کا مذهبي مشران دي او کا دنیایي مشران دي هر یو لچ ونداو کې پکې سپېګمې نه باسي چې دغه دی وخت خلاص کا کې نه غرکېږي بیا وروسته بشي چې وندا نه ملایي نو دا ټکه پړو لیکي چې نن پاکستان کې نن مذهبي مشرشتا او نه دنیایي مشرشتا ټول مفاد پرست او ټول خپل کور جوړون کی دي زدا اورېدو درته نه وایم زنه لیډرم نه صدرم نه لال قرطایم نه وزیرم نه منبرم نه مې د خدای د دې قوم وزیر او د دې ملک منبر الله مې د قبرم تلری اوسه زهیس نه کېږم خدا ټکه پړو لیکي چې نن دې ملک ته اور د چا د لاسه لګېدلې دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن پاکستان ته اورم زمونږ د لاسه لګېدل د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی چې نیمه شپه کې را پاسې یو دا وایي نادا ربه نداء خفیا نری غوندې आवाज ته ګوره چې ستا ژوند جوړېږي که نه جوړېږي ته ګوره چې ستا په اوچه بیړۍ روانېږي که نه روانېږي په اوچه هر شی به تا پسې منډې وایي اسمان نه خبر راغی یا زکریا اے زکریا علیہ السلام ډېره خوندناک او دردناک دعا دې وکړه مطالبه دې منظور شو مبارک انا نبشرک معنا مبشر څه ته وایي مولانا مبارک خدای ورته مبارک شو لکه استاد چې زوی شي کنه هر استاد چې زوی شي خو توبه مې نه خزم په ګډا شي نرانم په ګډا شي
او چې لا سنتي وي وای ته په تو په ولګ سنتي په د خري سور کې زیارت ته روان کړي ډولکی ور سره څه چل دی د دې حرامي سنت دی و سنت نه ته بوزا یا هسپتال ته بوزا سنتي کو راو په خدای قسم مونږ خو څومره ماشومان سنت کړي که څوک یو غوږ نه بل غوږ خبر لوري زامنم واده کړی دی یو غوږ نه بل غوږ ته خبر دا امیر صاحب په سیلاب یوړې شي څه بلا غستی بیړم برکش الکه واده دې لګي پیسې راته وسکه وای دي دا خلک بسوي د خلکو په خلک خدای دې قرآن کچوران خلک بسوي خلق خود سپید ذات دی ارث پس غادي وای په ایمان چې دا ترو اوټ قوم چې د سپی په شان غادي کنه پچا چې ورګي او خره به غپا پری ها وای صاحبم څنګه شو پاړی وای ابا پری یعنی ته چې ورګي او خره نه به صاحب تصویر والیو ستا وظیفه به شروع کی چې ډېرې خې ورځې پخ کړې وي اب در پورې نور ډرامې کوي چې ورځې کله کې به خې وځه یا خدای دې وای غړي په کې خراب چولی الټا خیره به درته خدای ته ګورې په دې قوم موريږي خوراوي م په روټیانه خوراوي زه په ایمان درته ډېر خلک ما تکلوې د زوی واده دی مونږ ته دیونه مزارک شه په ما دې صد مور حق وسه زه کله عمر کې واده ته تلم زه دې لیدلم وینا ما په ما دې د پلار حق زارک شه ما مې واده ته واړه ما مې مړی ته واړه که زما مړی لرازي چرانش چې زه مړ شم او تاسو زما جنازې لراشي که ما خدای بخین نه بیم کزه خدای او بخلم زبد سړی زوی نه چې دا خلک زما جنازې لراشي زما کیده صدا زما کیده دا چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای چرا سره نه مې په خخېدو پرواشتا نه مې په کپن کولو پرواشتا نه مې په جنازو پرواشتا ممې لمبوي خلقا او ممې خخوي خلقا تاسو دا کلوالی کلیو یاره ډېر خناک قبر راغې الله ډېر خناک قبر راغې هلته چې داغه د خنزیر بچی شول دننه قبر کپاس خناکی نو پیڅ ایو پریدای و میړې مړو نو ازوی ورته مور ته پدری مور چا دې څه خیریات په پسې وکړو ابا مې مړدا وی چې بچیا درې دې وشو چې مړدا ملائکو به خق بتاولای راو بتاولای وی اوس په خیریاتونو نه خلاصيږي ملائکو بډتولې تا جلان دی وډتای کا قبر دی خد خناک ډیر مزیدار راشي نو په قبر څه دا وایا چې مم لمبا وای خلقا مم خخا وای خلقا ما پډیران سپوتا غرزوي خلقا مم لمبا وای خلقا تاسو وختونه کوم ځای کې تیری تاسو کوئ اس پدغه هډګي کې موږ او داس کوو بس پر یادونه او داس کوو دا منځونه د استاسو کپړې چې په موږ او داس تر کار کی په موږ او داس دا منځونه دي دا منځونه تاسو ټول انتظار دی جماعت کې ناس دي په کولا وړو په دې منځ کې تحیات تاسو دله کزل دی وایي تحیه لفظ لغت
او ترجمه یې څه ده التحیات تاسو وایي که نه